نصركم الله مقالتكم هذه. نصرت کړو الله ستاسو په وخت په مقام تاسو کې پیغمبر تاسو راځي او بدر ثاني دا مقصد لګو ظرف او بدر ثاني یا بدل ثاني لګو کې شی وضغط بالاهل بول المؤمنين نو یو داغینه بدلو ادهمت او دا دویم بدل کا ودوت من اهلك استقول المؤمن داغی غدوت نه بدل کی نو مطلب دا دی هغه سره بوله اوس کو غدوت او داسي استقول دې توجیه بنیاد باندې بیا دا قول نبی اسلام په وخت الا يكون ان يقول لهم يوم احد نو اوس نبی اسلام قول کړو قول دا صرف الله قول دا عليك علي وين مؤمنان تتا مؤمنان تتا قول دا آیا تقریباً دا چندا دی رکھتا منزلین قرات थे بل قرات پکې منزلین شامل قرات بل قرات پکې منزلین یعنی منزلین فدې منزلین ابو حیوه قرات منزلین شي نو بیا څه مطلب راکوزون کې د سره کوزون کې منزلین خو راکوزل شي منزلین راکوزل شي نو منزلین راکوزون کې د سره یعنی نصره ومعنى ألا يكفيكم دا ألا يكفيكم أنا دا إنكار لا يكفيهم من دا يعني لا همدا استفهام إنكار دا استفهام إنكاري يعني دا خبر چې درې زره ملائکه د امداد کافی نشي د دې انکار لا يكفي الامداد لن راوړل شوی دغه جره تاکید د پاره تاکید النفي جبلن الذي هو لتاكيد النفي للاشعار دار دي لن دلالة شيء بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكته كالآيسين من النصر بقلت تبديد وجنا وضعف وجنا دشمن نوضاوية شوكت دشمن شوكت وجنا وشانت نوميد ونصرت الله نے امید ساتو کیفیت تر امیدی دا نه دی دا نه امیدی کیفیت طرف ته اشاره بلا ان تصبروا وتتقوا بلا دا سنه کتا صبر کوي قتال او ځان بچ کې خلاف رسول او راشد کفار تاسو ته من فورهم فور د بي کې چې دا دی یعنی زرش هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين من فورهم هذا مقسم لګی دی شي فور د دوی دا مباسم لګی دی يمددكم ان تصبروا وتتقوا يمددكم نو امداد کړه تاسو په 5000 د ملائکه سره سویمین اشارت لګول وي تصبروا
بلا ایمان لما بعد ایجاب لما بعد لن بلا ایجاب دے لن واپس نفی واپس بعد وذاخری بلا شي نو دا راشي نفی کلام منفی نه پس نفی نه پس ذکر دی هغه اثبات مقصود ایجاب نه اثبات لما بعد لن نو مطلب دا شي یکفیکم الامداد بهم دغه ملائکو امداد کافی دی او له الکفایت ثم قال نو ثابت کفایت او له نسبت او بیا یو تسبیح صبر پس او قتال مخصوص صبر مراد تتقوا مخصوص تقوى مراد دا تتقوا خلاف الرسول وياتوكم دې زمين چاته راځي یعنی مشرکین من فورهم هذا دا فورهم لفظ فور من فارق القدر جوش وو دیگ کټوي دا غلط شو نو بیا دا مجازن استعمالي د هغه لپاره د سرعت لپاره زر درته راشي بس ډیر بیا پرې زر ساعت کې راشي اول ساعت کې راشي نو مجازن به استعمالي د سرعت لپاره ثم سميت بها الحالة التي لا رث بها مسمى شبه د سره حالت کې درنګ لا ريث فيها درنګ ولا تاريخ على شيء من صاحبها او کګیدل نه په شی باندې صاحب داغي حالت نه یعنی سی دراشي یو طرف بل طرف نه کوي دا الى خرج من فوره الیکی بلشوی خرج من فوري روتلو د فور خپلنا یعنی اساتر وو فول فرصه كما تقول من ساعتي لم يلبس درنګ دی من دې نه ماخوذ د قول کرخی یعنی قول کرخی دا مطلب دی چې اصول فقه کې کرخی قول ذکر دی الامر المطلق ولا الفور لا الطرف من مطلق وفوري بالتراخي نه څه مطلب یعنی جو حکم امر مطلق راشي اسات کول پکای اسات کول واجب اختلافي مسله د اصول فقه دي امر تاخيري یا فوریت لپاره کرخی دا قول دي چې امر مطلق قرینه تاخيري وټیک ته خو نه یا امر مطلق فوریت والمعنى اياتوكم من ساعتهم هذه مطلب دا راشد بي تاسو ته دې سات یعنی قریب سات نو کله چې داسې وي نو جواب دا دی یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه فی حال اتیانهم لا يتأخر نزولهم عن اتیانهم دا مکه سره لګوا والمعنى یاتوکم من ساعتکم هذه راشي یمددکم الله ساسو امداد کی فی حال اتیانهم دا مکه اصل یمددکم امداد کی ساسو په حال اتیان نه دي یعنی ستاسو دوی دراتلو سره سره ستاسو امداد راغلی تاخير بنئ نزول د امداد د دوی د اتیان او دوی د اتیان مؤخر نه تاخر نزول يعني أن الله تعالى يعجل نصرتكم وييسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم الله تعالى زر تاسو نصرت کوي اسانه او تاسو فتح تاسو صبر کوي سويمين دا یو قرات کسری د واو سره سویمین مکی ابو عمر عاصم سهل قرات او سویمین شو معنا معلمین انفسهم نشاندار ګرځولي کی خپل ځان او یا خپل اسونو مخصوص سلامي سره هغه سره په جنگ کې پیژندل کی د ملائکه سره نو رسول عام خلقو عام مسلمانانو د اصولنا په جدا پته لري والسومة على لامة السومة لامته من غير صحيح الضحاك معلمين بصوف نشاندار ګرځون کې په وړې سپینې سره په نواسب دواب نواسیر دواب مقدم رؤوس دواب کې ادنا به هلو کوي کې بس دا سپینې وړې نشانه وي شاته مخ غیرهم اخسر غوا یعنی مخکیو قرات ده په سر دواب دردي ابو عمر وغيره نور قراء بفتح الواو صومين المعلمين الكلبي مشهور مفسر دي
معلمین بعمائم نشاندار کړی شوي پټکو زیړو سره مرخاتین الاکتافهم چې راځونه کړی شوي په اکتاف ولو یو طرف ته پلنړونکی او کتف بل طرف ته کتف وایي کتفین راځي تسنیه کتاب جمع هغه شمله د هغې چې ده که نه مرخاتین راځونه کړي شوي یعنې شمله ده یو طرف ته په اکتاف باندې او پټکي به وي زیړ به وي دا نشانه امامر زبیر رضی الله تعالی عنہ یو بدر کې صفرا و ملائک په دې نازل شي په دې شکل راځي حضرت ملائک په دال دغسې پټکو سره قتاده حضرت الفل دا اوس روایتونو کې تطبیق کوي چې آیاتونو کې تطبیق کوي یو خو راغلی 1000 راغلی 5000 راغلی نو دا څه مطلب شو دا د ویلي چې اول 1000 نازل بیا 3000 شو بیا 5000 شو یو زر راله یا 2 نور راله 3 شو نو بیا 2 نور راله 5 شو وما جعله الله الا بشرى لكم درې ګرځولې الله تعالی دا ګرځېر ستاسو لپاره مطمئن شي قلوب ستاسو پرې سره امداد من الله العظیم له ضمیر راجع چاته دی یرجو الی الامداد الذي دل علیه یمدکم مخکې ذکر دی نو امداد دلالت کوي نو هغې ته راځي امداد ته راځي ترې ګرځولې دا امداد ستاسو الا بشرى لكم امداد ستاسو یعنې امداد بالملائکه مگر زیر ستاسو لپاره مطلب څه ای وما جعل الله امدادکم بالملائکه الا بشارة لكم بانکم تنصرون ترې ګرځولې الله تعالی امداد ستاسو ملائکه مگر زیر ستاسو لپاره زیر د دې تاسو نصرت کېدلی شي نصرت د حقیقي د الله طرف نه خدای مقدمه طور باندې نښه شوه چې دا ملایکه راغله دا نښه شو ردی شو اوس الله امداد راغله دا یو نښه او بشارت زیر نور اصل الله امداد د الله طرف ولتطمئن قلوبکم به او دیر پاتیس ملایکه راغله چې ستاسو قلوب په دې مطمئن شي کما كانت السکینة لبني اسرائیل بشارة من نصر ثمانیة سکینه وه مخصوص حالت کې بني اسرائیل ته راغلې وه نو دا سکینه بني اسرائیل لپاره بشارت بالنصر او طمانینه رقلوب نور امداد خدا والنصر الا من عند الله لا من عند المقاتله ولا من عند الملائکه دې صورت نشته به الله تعالی جنگي کسانو د وجه طرف نه مقاتل او نو د ملائکو ولكن ذلك مما يقوي به الله رجاء النصر تم في الرحمه لیکن ملائکه دا چې الله تعالی په دې سره قوي کوي امید د نصرت او تم په رحمت کې یعنې ملائکه راشي نو مؤمنانو امید پیدا شي چې بس اوس رحمت را روان دی نصرت را روان دی العزیز الذي من عند الله العزیز الذي لا يخالف في احکامه عزیز معنا کوي هغه ذات چې مغالبه نشي کېدلی بسر په احکامو د هغه یعنې څوک نشي اډجسټ کولی غالب الحكيم الذي يؤتي النصر لأوليائه او حکمتونو عالم دی الذي يؤتي النصر لأوليائه حکیم د حکمتونو والدونو حکمتونه دلته دا دي حکمت دلته دا چې ورکوي نصرت خپلو اولیاو ته آزمایش هم پرې کوي په جهاد ادایي دا حکمت لا اله الا